نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده 15 د شعبان حوالې سره ده. څومره چې علما کرام دي اکابر علما دي هغوی دا وظیفه په 15 د شعبان باندې ټولو خلکو ته محترمو دا ورکوي. فرمایي چې کم سړی حاجت لري، کم سړی مشکل لري، دغه رنګې کم سړی د مال او دولت شوقمند دی، حاجتمند دی، کم سړی داسې دی چې د هغه ته د رزق کمی دی، د رزق تنګسیا ده، په ژوند باندې ستومانه شوی دی، کاروبار یې نشته دی، نوکري نشته دی. د ټولو مسایلو د حل لپاره 15 د شعبان باندې تاسو د وظیفه وکئ. دغه رنګې 15 په شپه باندې تاسو د وظیفه وکئ. 15 شپه د جمعې شپه محترم راځي، روانه چې کومه جمعه ده دغه جمعه راځي، د 15 شپه راځي. نو تاسو پکې دا وظیفه وکئ، ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي، الله پاک به ستاسو مسایل ختم کړي. دغه رنګې الله پاک به ستاسو سره نوکري په ښکلي ځای کې درکړي، الله پاک به ستاسو د رشتې مسله دا به ختمه کړي، الله پاک به تاسو له بهترین او ښکلی کاروبار درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکئ، الله پاک مو خوشاله آباد ساته. محترمو دا کمې شپې ورځې دي ډیر زیات را کمال دي او ډیر زیات د فضیلت شپې او ورځې دا شروع دي. د شعبان میاشت شروع د نبی کریم علیه الصلاة والسلام به فرمایل چې د شعبان میاشت دا د رمضان د میاشت لپاره یو قسم لا پریکټس دی او مشق دی. په دې کې خلکو روجې ونیسي نو رمضان المبارک ته لږ ټیټ شي. دغه رنګه محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده 15 د شعبان باندې څومره چې اکابر علما کرام دي، څومره چې بزرګان دین دي، هغوی 15 د شعبان باندې دا وظیفه کوي او ټول عمر دا په موضوع کې محترمو دا تیری. دا یو وظیفه تاسو صرف دا وکئ، ان شاء الله العزیز تاسو به پوره کال رزق به پراخي. دغه رنګې د رشتې دپاره وکئ، ان شاء الله العزیز الله پاک په یو څو ورځو کې تاسو له رشتې درکړي. دغه رنګې محترمو د الله پاک د رضا دپاره وکئ، نو الله پاک چې کومه رضا ده دا به تاسو ته میلاو شي. نو وظیفه ډیره زیاته اعلی ده او ډیره زیاته عظیم شان ده. ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ چې هغوی هم په دې ثوابونو کې دا شریک شي، د هغوی څه مسایل وي دا هم ختم شي. محترمو نن زموږ وظیفه داسې ده چې کله محترمو د 15 شپه را شروع شي نو تاسو د ماښام نه واله د سحر پورې دا وظیفه دا کولی شئ. یاد ساتئ د وظیفې ترتیب، د وظیفې طریقه کار به داسې وي د چا کو څومره حاجتونه وي، څومره مشکلات دي، څومره پریشانۍ دي، نو په دې ترتیب باندې به دعا وکړي. لومبیا به 2 رکعته نفل دا به وکړي ښه په طریقې سره، نفل وکړل بیا به د هغې نه بعد سورت یاسین یو پرې ووایي، بیا به د هغې نه بعد دعا وکړي چې کم مشکل وي، کم حاجت وي. نو که دعا یې وکړه د یو مشکل لپاره، دغه مشکل به دغه ټایم کې په تصور کې راولي، کوم مشکل یې راته په تصور کې راوسته او دعا یې وکړه، ان شاء الله العزیز الله پاک به ستا مشکل دا محترمو دا به ختموي. حاجت دې تصور کې راوسته، الله پاک به ستا حاجت دا پوره کوي. دغه رنګې محترمو بیا به د هغې نه بعد تاسو 2 رکعته نفل وکئ، بیا به یو پیر سورت یاسین ووایئ، بیا به دعا وکئ، کو د رزق دپاره دعا کوي، کو د کاروبار دپاره دعا کوي، دغه رنګې د نوکرۍ دپاره دعا کوي. ان شاء الله العزیز الله پاک به تاسو ته ښکلی کاروبار اعلی نوکري دا به درکړي تاسو له. بیا به د هغې نه بعد محترمو 2 رکعته نفل وکئ او بیا به یو پیر سورت یاسین ووایئ او بیا به د هغې نه بعد دعا وکئ. او دغه رنګې چې کله تاسو دعا کوئ مخکې وروسته د هغې نه درود شریف لازمي وایئ. نو چې دعا مو وکړله خو داسې دعا چې تاسو د خپل خبره په الله پاک باندې ومنئ. ان شاء الله العزیز که د رشتې مسله وي، که دغه رنګې د محبت مسله وي، که کاروبار مسله وي، دغه رنګې د الله پاک د رضا مسله وي،
چې څومره هم دې د ښکلي ژوند مسله وي الله پاک به تاسو سره درکړي وظیفه په خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کړئ الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته